چې د ابي بن کعب رضی الله تعالی عنه مبارک روایت دی چې مشرکان براتل او د نبی علیه الصلاة والسلام مبارک نبی قسمه قسم تپوسونه کول. بعضی روایاتو کې داسې راځي چې مشرکان رال او د نبی علیه السلام مبارک نه تپوس وکړو چې موږ ته د خپل رب نسب بیان کا، ته چې کوم رب طرف ته دعوت ورکې او کوم د هغه د حقانیت دعوه کې د هغه احکام موږ ته بیانې، نو د هغه نسب موږ ته بیان کا. په بعضې روایاتو کې راځي چې مشرکان برال او نبی علیه السلام مبارک ته فرمایله چې موږ ته د خپل اله صفات بیان کا، په کومو صفاتو باندې هغه متصف دی. نو الله جل وعلا شانه دا صورت نازل کو فرمایلو قل هو الله احد. نو دا د هغه اولني سوال جواب شو چې تاسو د هغه د نسب تپوس کوئ، هغه نسب نه لري، لم یلد ولم یولد. که اولاد ته محتاجې وئ، که پلارانو ته محتاجې وئ، نو تاسو انسانان او مخلوق ته محتاجې وئ. الله جل وعلا شانه نه والد لري نه ولد، نه نسب نه لري الله جل وعلا شانه او نه نسبت. الله جل وعلا شانه واحد لا شریک ذات دی. قل هو الله احد. الله جل وعلا شانه یکتا ذات دی، شریک نه لري په ذات کې او په صفاتو د الوهیت او د معبودیت کې. او په ظاهر د دې صورت نو هغه به تاسو د علماو نه بار بار اورېدلي او ډېر ګڼ احادیث پرې راغلي دي. یو حدیث شریف زه تاسو ته ذکر کوم چې نبی علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي چې دا صورت د ثلث قرآن سره هغه مساوي دی. یعنې معنا دا چې چا صرف قل هو الله احد صورت یو ځل ولوستلو نو دومره اجر او ثواب دی لکه لس سپارې تلاوت یې چې کړی وي. که دوه ځلې ولوستلو دومره اجر او ثواب دی لکه شل سپارې تلاوت یې چې کړی وي. او که درې ځلې ولوستو دومره اجر او ثواب دی لکه ټول قرآن عظیم الشان 10 سپارې تلاوت یې چې کړی وي. دا د دې صورت هغه فضیلت دی. او په حدیث شریف کې راځي یو صحابي دی، هغه به نبی علیه الصلاة والسلام مبارک ته د هغه مقتدیان رال او نبی علیه السلام مبارک ته شکایت کوي چې دا صحابي صرف په قل هو الله احد باندې منځونه کوي او په بل صورت باندې موږ لمونځ نه کوو. نبی علیه الصلاة والسلام مبارک ته وفرمایل چې ولې صرف قل هو الله احد په مانځه کې لولي نور صورتونه نه لولي؟ نو هغه مبارک ته وفرمایل چې زما د دې صورت سره مینه او محبت دی، د دې صورت سره مې مینه او محبت دی. نبی علیه السلام مبارک ته فرمایي د دې دا مینه او محبت به تا جنت ته داخل کړي. د دې نه دا معلومیږي زما ورونو که یو شی انسان د ځان دپاره تعین کوي، د یو صورت تعین کوي، د یو وخت تعین کوي، د یو مکان تعین کوي، د یو زمان تعین کوي، نو په دې کې کم قباحت شرعیه نشته دي. صحابه کرامو هغه دی د دې صورت تعین یې کړی و. اوس که د نن سبا زمانې خلکو نه هغو به ته ویلی چې قرآن عظیم الشان خو ټول د الله کلام دی او د دې یو تعین کول نو دا بدعت دی او دا شرک دی او دا فلان دی او دا فلان دی. نبی علیه السلام مبارک ولا دا جواب نه ورکوي. نبی علیه الصلاة والسلام مبارک ته فرمایي د دې محبت به تا جنت ته داخل کړي. نو تعین کول ځان له شعر او تخصیص ځان له شعر علمي مسله ده په خپل ژبانې او بار بار بیان شویم ده. دویمه مسئله د دې الفاظو مختصر وضاحت کومه، په دې کې علمي تحقیقات دي او علمي معارف دي پکې، هغه د دې مجلس سره چونکې مناسبت نه لري نو د دې وجې نه د هغې نه صرف نظر کېږو. قل هو الله احد په دې قل کلمه کې دې ته اشاره ده چې د الله جل وعلا شانه دین طرف ته چې ته تبلیغ کې او احکام انسانانو ته ښې نو دا به د الله جل وعلا شانه د قانون مطابق وي، د خپل قانون مطابقت به پکې نه کوي. لکه نن سبا انګریزانو او حکومتونو خپل قوانین او خپل آیین جوړ کړی دی، په هغه آیین او په هغه قانون باندې به چلیږي که د شریعت موافق و که مخالف. الله جل وعلا شانه فرمایي چې نه، د حکومت او د سردار او د بادشاه د وخت مطابقت تر هغه وخته پورې نشتی تر څو پورې چې هغه قانون موافق د قانون الهي نه وي. د حکومت قانون به هلې معتبر وي چې د الله جل وعلا شانه د قانون سره مطابق وي، د الله د احکامو سره مطابق وي.
د عالم خبرې به علي صحیح وي چې د قرآن عظیم الشان سره مطابق وي. داسې خو عالم مخې ته یې چې قرآن عظیم الشان او لګیا د کتاب البطن نه وي، د خپلې خېټې نه خبرې کوي. نه، چې د قرآن عظیم الشان معنا کې، د قرآن عظیم الشان تفسیر کې، د قرآن عظیم الشان احکام بیانې، نو موافق د احکام الهیه و موافق د قانون الهي چې هغه تفاسیر د اهل سنت والجماعت او احادیث د نبی علیه الصلاة والسلام مبارک او اقوال او افعال د صحابه کرامو او د مجتهدین دي چې هغه موږ ته دغه یو قانون او شریعت په صحیح مفصله طریقه سره بیان کړی دی. نو په دې قول کې دې ته اشاره ده. قل هو الله احد، په هو کې ډېر تحقیقات دي. د اکثر علما کرامو رای داره چې دا ضمیر شان دی او بیا یو ضمیر قصر یو ضمیر شان دی، په خپله باندې علمي د نحوي تحقیقات دي. د بعضې علما کرامو رای داره چې دا ضمیر شان نه دی، دا ضمیر دی او دا مرجع لري. ځکه هغه حدیث شریف کې چې تیر شو چې دا مشرکان برال او د الله جل وعلا شانه د ذات، د الله د نسب، د الله د صفاتو تپوس پې کاوه، نو الله د هغه سوال په جواب کې دا صورت نازل کړی دی. نو المذکور فی السؤال کالمعاد فی الجواب، نو هلته د الله جل وعلا شانه ذکر و، نو دا ضمیر هغه ذات ته راجع دی کوم چې په سوال کې ذکر شوی دی. دریم نمبر احتمال پکې دا دی چې دا د غیب هویت د کنایه ده. قل هو الله احد، تو ووایه ای نبی علیه الصلاة والسلام مبارکه هغه ذات چې تعبیر د هغه نه نه کېږي، الله هغه الله دی. نو چې تعبیر ته نه کېږي نو الله څنګه دی او احد څنګه دی او صمد څنګه دی؟ نو تعبیر دې په اولنۍ مرتبه کې نه کېږي چې قابلیت اولا دی، په هغه مرتبه کې د دې نه تعین نه کېږي، تعبیر دې نه نشته دی. او په مرتبه ثاني کې هغه قابلیت اولا او جامع تعبیر هغه لفظ الله دی. نو دا یو جامع تعبیر دی. او بیا وروسته چې دی نو هغه اسماء او صفات دي، احد او صمد او د الله جل وعلا شانه صفات سلبیه او صفات ثبوتیه. نو دا هو کنایه ده د ذات د الله جل وعلا شانه نه. څلورم احتمال پکې دا دی چې دا هو دا د الله جل وعلا شانه د اسماء نه دی. دا امام رازی رحمت الله علیه په تفسیر کبیر جلد اول کې لیکلي دي، او محمود آلوسی حنفی رحمت الله علیه په تفسیر د روح المعانی د قرآن عظیم الشان کوم تفسیر چې لیکلی دی هغې په اول جلد کې لیکلي دي چې هو اعظم الاذکار، په ټولو اذکارو کې عظیم ذکر هغه هو دی. او د دې یو وجه او علت دی. د هغې علت او وجه دا ده چې ته د الرحمن ذکر کې، د الرحیم ذکر کې، د کریم ذکر کې، د وهاب ذکر کې، نو هلته ستا په دې زړه کې پټ یو شی پروت وي. ته چې یا رحمان یا رحمان یا رحمان یا رحیم دا الفاظ ولې، نو مقصود ستا دا وي چې خدای په ما رحم وکړي. یا کریم ذکر چې کې نو مقصود دی دا وي چې خدای په ما کرم وکړي. یا وهاب ذکر چې کې نو مقصود دی دا وي چې خدای څه راکړي. نو هلته ستا غرض او مقصود په هغه کې پټ پروت دی. او یا هو ذکر کول دا د جمیع اغراض انسانیو نه بالاتر او پاک مرتبه ده. په دې کې د انسان غرض نشتی، د انسان مقصود پکې نشتی، د انسان حاجت پکې نشتی دی. د حوائج انسانیو نه، د اغراض انسانیو نه او د مقاصد انسانیو نه دا پاکه مرتبه ده. نو د دې وجه نه هو اعظم الاذکار، په ټولو اذکارو کې دا عظیم ذکر دی. او دویم نمبر الله دا اعظم الاذکار دی، ځکه دا د جمیع اغراض انسانیو نه بالاتر مرتبه ده. نو زمونږ سالکان چې الله دا دو اسما یو ځای کوي او دا ذکر کوي، نو دا په ټولو اذکارو کې اعلی مرتبه او اعظم الاذکار، او بعض علما کرام فرمایي چې دا اسم اعظم دی. نو دا څلورم احتمال دی چې هو دا ضمیر نشي، بلکې دا د الله جل وعلا شانه هغه
اسم دي او د الله جل وعلا شانه په اسماء کې د ټول عظیم اسم د الله جل وعلا شانه ټول اسماء حسنا دي او ټول عظیم دي او دا اعظم الاذکار او اسم اعظم دي. احد نو د احد په دوه طریقو باندې استعمال راغلی دی په قران عظیم الشان کې. په طریقې د نفي د استغراق د جنس لپاره راځي او په طریقې د اثبات سره نو هغه به په درې طریقو باندې استعمالیږي چې کله دا پیوسته وي د عشراتو سره لکه 11 او 21 الى غیر ذلك، او یا په طریقې د اضافت سره، او یا چې دیرو دا مطلق مستعمل وي په طریقې د وصفیت سره. دا چې کله په اثبات کې وي او چې کله په نفي کې وي نو دا لپاره د استغراق د جنس راځي، نفي د مذکر او د مؤنث، نفي د تفریق او د جمع، د ټولو اشیاء نفي بیا په دې باندې راځي. او بیا په دې کې چې دیرو هغه مختلف تحقیقات دي خو عوام الناس هغه ته تنګیږي، د دې وجه نه هغه صرف په نظر کېږم. فرق په مابین د احد او د واحد کې، نو د واحد او د احد په مابین کې آسان فرق داري چې ابتدا د عدد د احد نه کېږي او ابتدا د عدد د واحد نه کېږي. دا ویلی شي 1 2 3 4 5 چې په عدد کې واقع کېن واحد براوي، او د عربو په کلام کې داسې نشي ویلی چې 1 2 3 4 5. نو د احد نه ابتدا د عددیت نه کېږي، دا مبدا لپاره د عدد نه ده، او د واحد نه ابتدا د عدد کېږي. همدا وجه ده چې واحد په دې کې د جزئیت معنا پرته ده او په احد کې چې دی نو د جزئیت معنا نشته دی. او الله جل وعلا شانه احد ذات دی، یعنی معنا دا چې الله جل وعلا شانه د دین امام صاحب رحمت الله علیه یو جامع تعبیر کړی دی انه واحد لا من طریق العدد. الله واحد دی بمعنى الاحد په طریقې د عدد سره نه، یعنی دا مبدا لپاره د اعداد نه ده چې به ته سوال وکړي چې دویم څوک دی او دریم څوک دی او څلورم څوک دی، نه، هلته دا گنجائش نشته دی. صرف الله جل وعلا شانه واحد لا شریک ذات دی. نو په احد کې چې دی نو هغه د جزئیت شایبه نشته دی، او واحد کې چې دی نو هلته جزئیت شته دی. د دې وجه نه ګوره زموږ د اهل سنت والجماعت عقیده دا ده چې د الله جل وعلا شانه دپاره مکان نشته دی. او د دې په خلاف باندې مجسمه، نو مجسمه په دې باندې قایل دي کله به ته وایي الله په اسمان کې دی، کله به ته وایي په عرش باندې ناست دی، نو مکان هم وله ثابتوي او جهت هم وله ثابتوي. او مکان او جهت دا دواړه مستلزم دي جسمیت لره، په دلایل فلسفیه او عقلیه باندې منطقیه باندې ثابته ده. نو د دې په نسبت باندې الله جسم دی، او جسم په دې کې اجزا وي، نو اجزا دې ممتنعات هم نشي کېدلی ځکه موجود وي، او اجزا موجود به نه وي مګر موجود. ممکنات هم نشي کېدلی ځکه دا خو واجب دی. نو که اجزا ممکن شي نو امکان د جزء هغه مستلزم دی امکان د کل لره، بیا به د کل په امکان باندې قول کې. او نو خامخا دا تعین راغلی او دا جزء او دا شق متعین شو چې دی به د الله جل وعلا شانه دپاره هغه په جسمیت باندې قایل وي او په جسم کې اجزا وي او هغه اجزا به واجبه وي. نو اوس راځه مقصود ته. مقصود دا چې د وهابیانو او د مجسمو په نسبت باندې دا په دې عالم کې بېشماره خدایان موجود دي، ځکه په یو جسم کې اجزا لا تتجزا موجود دي. دومره اجزا چې د هغې دپاره که د کم حد پورې ته ګوزیر بوستلی شي، په لکاو، په کروړاو، په ارباو اجزا دي پکې، او هر یو به ځان له واجب به وي، یعنې ځان له به خدای وي او ځان له به اله وي. نو دی مشرکان شو که اهل سنت والجماعت مشرکان دي. اهل سنت والجماعت د الله جل وعلا شانه وحدانیت مني. ګوره په دینو باندې خلک دوکه کوي، دی ځان ته اهل حدیث وایي. نو زمونږ دا نوم د دیو د نوم نه هم غوره دی. من اهل سنت یو، دی اهل حدیث دی. د سنت او د حدیث په مابین کې فرق علما پیژني. په حدیث کې اقسام دي، ناسخ او منسوخ پکې راځي، راجح او مرجوح پکې راځي، اولا او غیر اولا پکې راځي. سنت د نبی علیه الصلاة والسلام مبارک به د همیشه لپاره سنت وي، په هغه کې منسوخ نشته دی، په هغه کې مرجوح نشته دی، په هغه کې غیر اولا نشته دی.
نمنگ د نبی علیه السلام مبارک د سنت اتباع کوو او دی په ظاهره وایي چې موږ د حدیث اتباع کوو. نو په حدیث کې خدا هم راغلي دي چې د خور غوښې صحابه کرامو خوړلي دي په ابتدا کې. او د شیعګانو مسلک دی چې هغو به نکاح متعي کوله په ابتدا د اسلام کې، دوی په وسم قایم دي. نو بیا به په هغه باندې قول وکړي. په ابتدا د اسلام کې د دې روجې داسې ترتیب و چې انسان به اوده شو او د خوب نه به بیدار شو، بس د ده به روجه وه. نو په هغه باندې دا هم په احادیثو کې راغلي دي. په ابتدا د اسلام کې په احادیثو کې دا هم راغلي دي چې په مانځه کې به سلام کلام کېده. د بار نه به څوک راغلی او څو رکعتونه به تللي، نو د خپل ملګري نه به یې تپوس وکړو څو رکعته شوي دي، هغه به ورته ویل 2 رکعته شوي، 3 رکعته شوي دي. هغه مونځ به یې ځان له جل جل وکړو، بیا به راغلی د امام صاحب شریک شو. نو دا هم په حدیث کې دي. نو څنګه اهل حدیث؟ یو حدیث دی او یو سنت دی. سنت د نبی علیه السلام مبارک د احادیثو نه ټول دی. د نبی علیه السلام مبارک اخیرنی عمل دی، د صحابه کرامو معمول دی، فقهاو ته ترجیح ورکړې ده. نو موږ اهل سنت یو او دی ځان ته اهل حدیث وایي. نو په حدیث کې خو هر قسمه خبرې شته دي. دا خو د الله جل وعلا شانه قانون او دین ورو نازلېده بیا چې کله پوره شو نو د هغې نوم شو اهل سنت والجماعت. د سنت د نبي علیه السلام مبارک اتباع، د جماعت د صحابه کرامو اتباع، دغه اهل سنت والجماعت. او اهل حدیث نو دوی خو صرف په نوم باندې ځان ته اهل حدیث ویو، خو که په نوم باندې اهل حدیث شي نو هم په هر حدیث باندې عمل نشي کولی. په هر حدیث باندې عمل کول دا ممکن نه دي، دا سره وجود ته نشي راتللی. په دې کې هر قسمه خبرې راغلي دي. د نبي علیه الصلاة والسلام مبارک 3 کاله زندگی، په هغه کې مختلف احکام ناسخ او منسوخ. بیا په ناسخ او منسوخ باندې اعتراض کول دا ځان له د جهالت خبره ده، او د هغې جوابات موږ په ترجمه قرآن عظیم الشان کې تفصیلا بیا ذکر کوو. نو عرض به دا کوو مسلمانانو چې په حقیقت کې دوی مشرکان دي. دا څومره خدایان مني. معتزله یو فرقه ده، د دوی دا مسلک دی چې انسان د خپلو افعال اختیاریو دپاره په خپله خالق دی، په خپله پیدا کوي دا خپل افعال اختیاریه. نو په خالقیت کې د الله جل وعلا شانو سره دا ټول انسانان شریک دي. نو دوی مشرکان شو اهل سنت والجماعت. د دیو هغه وایي یوه ګوته چې بل ته نیسي نو هغه 4 او 3 ځان ته راستنېږي، هغه طرف ته د دیو هغه ذهن نه دی تللی. به هر حال الله جل وعلا شانه احد ذات دی. د الله لپاره اجزای ممکنه نشته دی، اجزای ممتنعه نشته دی، اجزای واجبه نشته دی، بلکې الله جسم نه دی، الله مکان نه لري، الله جهت نه لري. د دې ټولو ته انسانان محتاج دي. انسان به په کور او په کوټه کې اوسېږي، او انسان به یا ښی طرف ته وي یا به چپ طرف ته وي یا به چوت وي یا به کوزي. دا زمان او مکان دا قید او بندار انسان دپاره دی، دا د مخلوقاتو دپاره دی. الله جل وعلا شانه د دې خالق دی. الله جل وعلا شانه دې ته حاجت نه لري. نو قل هو الله احد، الله جل وعلا شانه احد ذات دی. دا فرقې دواله چې الله جل وعلا شانه ته کوم نسبتونه کوي د هغه ټولو نه الله جل وعلا شانه پاک دی. او الله الصمد، الله جل وعلا شانه صمد ذات دی. په دې کې ډېر نکتې دي چې کله په کلام کې یو ځل اسم ذکر شي او ثانیا ذکر ته حاجت راشي نو بیا په ضمیر سره ذکر کېږي. نو داسې پکارو قل هو الله احد هو الصمد، ضمیر پکارو او بیا الله رالی. نو ډېر نکات پکې علما بیانوي، خو یوه نکته پکې هغه لذت. مختصر المعنی و متول تلخیص وغیره کې علما کرام دا مبحث ذکر کوي چې وضع د اسم ظاهر په ځای د ضمیر باندې کله ناکله دپاره د لذت او د خوند کېږي، لکه الیلایا من کنه ام لیلایا من البشر. نو هلته خو امهیه پکارو او هلته الیلایا بیرته ذکر کړو دپاره د لذت او د خوند. نو دلته مسلمانان د الله جل وعلا شانه په نوم باندې خوند حاصلوي، لذت پې حاصلوي. قل هو الله احد الله الصمد، بیا یې د الله نوم ذکر کړه دپاره د خوند او د لذت. د مسلمان خوند او لذت هغه به صرف په شریعت کې به وي، د نبي علیه السلام مبارک په اتباع کې به وي، د الله جل وعلا شانه په ذکر کې به وي. او فرقې ضاله او ګمراهان چې څومره دي تا به د ذکر نه منع کوي. کله به ته وایي الله ذکر لري، کله به وایي هو ذکر لري، کله به وایي رحمان ذکر لري او کله به وایي رحیم ذکر لري.
او په قران عظیم شان کې الله جل وعلا شانه فرمایي قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايما تدعوا فله الاسماء الحسنى. الله ذکر کې د الله ذکر دی، رحمان ذکر کې د الله ذکر، دا ټول د الله جل وعلا شانه اسماء الحسنى چې په کوم باندې ذکر کې. خو د هر یو د پاره خپل مرتبه را او بیا د سالکانو د پاره چې د هغه مرتبه په مناسبت باندې د سالک د هغه مقام او د درجه په مطابقت باندې هغه د ذکر ورکول کی. هغه بیا د سلوک ځان په خپل ځبانه مسله ده. لم یلد ولم یولد، الله جل وعلا شانه نه والد دی او نه مولود دی. د الله جل وعلا شانه نه بچشتره او نه د الله جل وعلا شانه پلاشتره. الله نه بچو ته محتاج دی او نه پلار ته محتاج دی. دا خو ذکر کې چې لم یلد د الله جل وعلا شانه والد نه دی، یعنی د ولد والا نه دی، اولاد نشتی، بچی نشتی. دا خو د دې وجه نه چې عیسیانو او بعضې مشرکانو د عرب هغه په دې باندې قول کړی و چې ان الله ثالث ثلاثه او عیسی د الله جل وعلا شانه زوی دی او د الله جل وعلا شانه دپاره په زامنو باندې قول کړی و. نو لم یلد د هغو د رد دپاره راغلی. لم یولد د الله پلار نشته دی، یعنی الله د چا لپاره پلار هم نه دی او الله د چا لپاره بچی هم نه دی. د الله لپاره پلار نشته دی. نو په ټولو مشرکانو کې، په ټول عربو کې، بلکې په ټوله دنیا کې، په شرقا او غربا، شمالا او جنوبا، هیڅ چا په دې باندې قول نه دی کړی چې د الله لپاره د والد او پلار راشي. نو الله ولې وایي چې ولم یولد؟ په دې باندې د دې پېښور یو وهابي دی، نیاز محمد کونړي په نوم باندې. زمونږ د اهل سنت والجماعت یو پخوانی د عقایدو کتاب دی، شرح العقاید، په عرب او په عجم کې هغه درس کېږي. هغه باندې ردونه لیکلي دي. یو رد یې پکې دا لیکلی دی چې دی وایي چې حقایق الاشیاء ثابت والعلم بها متحقق خلافا للسوفسطائیه. نو سوفسطائیه خو سره په دنیا کې وجود نه لري. دا خو داسې فرقه ده چې په دنیا کې د دې لپاره سره وجود نشته دی. نو دا رد پرې ولې کوي؟ نو ته به ورته وایې الله جل وعلا شانه په هغه چا باندې ولې رد کوي چې هغه سره وجود نه لري؟ په دنیا کې چا په دې قول نه دی کړی چې د الله لپاره د پلار راشي او الله یې بیا هم رد کوي. دا ولې؟ دا بیان د عقایدو دی. که چېرته داسې انسان پیدا شي نو چې د مخکې نه د هغه رد شوی وي. او بیا علما کرام لیکي چې د الله جل وعلا شانه د درې قسمه شریک نه پرې وشوله: د شریک ادنا، د شریک اعلی او د شریک مساوي. ولم یکن له کفوا احد. د الله جل وعلا شانه دپاره زوی نشته دی. نو زوی ادنا وي خو کم از کم د پلار سره شریک. او ولم یولد د الله لپاره پلار نشته دی، پلار اعلی وي او په زوی باندې هغه حق وي چې هغه د شرکت نه بالاتر دی. او ولم یکن له کفوا احد، د الله مثل او مماثل او مشابه او معادل نشته دی. نو د الله سره ادنا شریک هم نشته، اعلی شریک هم ورسره نشته دی او مساوي شریک هم ورسره نشته. نو ولم یکن له کفوا احد، د الله جل وعلا شانه دپاره د سره کف نشته دی، د سره ولا مثل نشته دی او د سره ولا معادل او مجانس نشته دی. د کف په معنا د معادل سره هم راځي، د مجانس سره هم راځي، مماثل سره هم راځي، په معنا د مشابه سره هم راځي. خو دا لفظ جامع دی. نو د وجه د جامعیت د الله جل وعلا شانه هغه جامع لفظ ذکر کو چې د ټولو نه پکې راشي. او په بل ځای کې الله جل وعلا شانه فرمایي لیس کمثله شیء، د الله په مثل باندې هیڅ نشته. الله بې مثله دی او د الله جل وعلا شانه مثل نشته. نو دا د الله جل وعلا شانه هغه صفات سلبیه دي. دا فرقه ضاله او مجسمه د الله جل وعلا شانه صفات سلبیه هم نه مني، د صفات سلبیه هم انکار کوي. هغه ځان یو طویل بحث دی چې هغه معاملې ته زم بیا ټیم ډېر لګي. خو په قرآن عظیم الشان کې بار بار د الله جل وعلا شانه هغه صفات ثبوتیه او صفات سلبیه بیان دي. لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد وليس كمثله شیء. دا ټول صفات سلبیه دي. د الله بچی نشتی، د الله پلار نشتی، د الله مثل نشتی، د الله په مثل باندې هیڅ شی نشتی. الله بې مثله دی او بې نیازه دی. الله جل وعلا شانه چاته حاجت نه لري.